أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 84 85 اور 86 مطالعہ کو دے لوط علیہ السلام د قوم لوط تذکرہ وشو دی غی اختتام وشو. اوس الله تعالی د قوم مدن یو بل قوم تذکرہ کوي. اغا دا د قوم شعیب مدین چې دا مدین و علاقه وا او در اصل دی باندې سوره اعراف کې موږ ژغیدلی خو هلکا پلکا ژغیجو مدین د مدیان د ابراهیم علیه السلام یو بچای و او دا د ابراهیم علیه السلام د دریم شزی چې هغې نه مقطوره وه د هغې بطن نه و او دا دغه قوم شعیب د مدین په هغه په دې علاقې کې ابد شوی نو د هغه نه چې کوم نسل پیدا شو یا خلک راغلل دلته آباد شو یا خو هغه کم نسل د هغه بد غنه چې پیدا شو یا خو هغه یا چونکې دا داسې وی لکی کې و چې هغې لکې یو خپل حیثیت او خوشحالي زندگی وه لہذا بار نه چې کوم خلک دلته آباد شو هغو هم خپل ځان سره مدین نما وتړلی چې موږ هم قوم مدین یو، یعنی د مدین بن ابراهیم اولاد کیو. لکه څرنګې اسماعیل علیه السلام بني اسماعیل چې و هغه ټول د اسماعیل علیه السلام اولاد نه و بلکې خوا و شاو نه قبایل رغلی و او دلته آباد شوي و خو چونکې د هغه یو نما وه یوه مقام و بني اسماعیل کمې قبیلې ته چې اصل د اسماعیل علیه السلام اولاد و نو هغوی ته هغه حاصل دوی خپل ځان هغو سره وتړلو. دغسې د یعقوب علیه السلام باندې چې هغه باندې چې چا ایمان راړو چا هغه ملګرتیا وکړه بیا نو هغه بني اسرائیلو خو لیکن دا ټول به بني اسرائیل څنګه چې کوم خلکو رستو به ایمان راغو هم ځان سره بني اسرائیل نه ماشه نو نن هغه د هغو رستو نسل بس بني اسرائیل سره نو دغسې د مدین هم اچھا مدین علاقه چې وه دا یو داسې ځای کې موږ هلکه غوندې د دې غږ پیش کوو ځکه چې ذهن نه وځي. سوره اعراف کې دې باندې موږ تفصیلا غږېدلي یو. دا یو داسې چوک دی باندې دی آباد و چې یوه طرف نه یمن نه به چې کم مکې ته ینبوع ته او شام ته او فلسطین ته کم تجارت کېدو هغه به په دې لارې راتلو. دا یې سنټر دا یې چوک و یعنی په دې ځای به ګذر و د هغی. بل طرف نه به عراق او د مصر منځ کې چې کم تجارت په کېدو د هغې هم دا سنټر و. هغې وجې نه دوی ته ډېره خوشحالي میلاو شوه او دځه کې یو د تجارتي یو ځای جوړ شو، یعنی دځه کې به قافلو خپله کې تبادله کوله، لین دین به کولو، تجارت به کولو، یعنی بعضې قافلې به چې مخکې تلونې وي خو دلته کې به خپل مال سودې وکړلې نو دا یو قسم خپله یوه منډیي جوړه شوه. بیا به دځه نه بیا د چرچاپېره نورو ځایونو ته سامان تللو تجارت پلو دې وجې نه دا ډېر اعلی او ډېر لوی مرکز جوړ شو. خو د هغه مرکز په بنیاد باندې دوی څه چلو کو چې دوی آخر کار لکه نورو قومونو کې ابتدا کې خدا صحیح خو رو آهسته آهسته دوی کې برایانې پیلاو شي. دوی د الله نه کله هم انکاري نه و. زه بار بار یان څومره قومونه چې تیر دي څومره قومونو ته چې پیغمبر راغلی ده هغه یو لفظ ده و هغه دا ده
چې اعبدوا الله ما لکم من اله غیره چې دی الله بندگی اختیار کوي دی هغه الله کل بندگی اختیار کوي هغه نه علاوه تاسو بل معبود نشته ده. نو اله باندې جګړه وه، اله باندې جګړه ځکه وه چې د قوم خپل ځان ته خپل طور طریقې منتخب کړي، هغه طریقې چې هغې باندې د قوم ته طریقې میلوي شي، هغې باندې د قوم به عزت شي، به احترام شي، او هغې باندې د قوم ته دولت ډېر میلاو شي. یعنې بنیادي خبره ده وغه قوانین د منډیي قانون د طور طریقو قانون دی مختلف ټکسونه ولګولو مختلف انده بیا دمره باندې صبر نه وکړو بیا دی کې نورې بریانې راغی چې د هغې وروسته هم تذکره شوي یا نن هم تذکره شوي. دا هغه خبره وه چې بنیادي طور باندې دی کې چې کله خرابي پیدا تاو شوه نو الله تعالی یایي چې ما ویلا مدین اخاهم شعیبه، ما قوم شعیب طرف ته نه قوم مدین طرف ته د هغه ورور شعیب مو واستولو، د هغه ورور شعیب مو واستولو. هغه شعیب علیه السلام چې ویل هغه څه ویلو اخاهم د اخاهم لفظ یعنی د هغې نه قوم نه و د هغې ورور عزیز و، هغه ځای کې وستر شوی و، هغه ځای کې ژوندي تېره کړی د هغې معاشرې کې اوسېدلو بیوي بچې ټول هغه غوندې انسان و. نو بس هغه ما واستولو چې دغه قوم ته هدایت وکړه. قال یا قوم اعبدوا الله، اے د ما د قوم خلکو د الله بندگی اختیار کوي، ما لکم من اله غیره، هغه نه علاوه د تاسو بل معبود نشته ده. اوس دلته کې شعیب علیه السلام مخکې تفصیل کوي چې د بندگی څه شی ده، دې باندې موږ ته ځان پوهول موږ اکثر یایو، خو بعضې خلک کیدای شي چې نه دا خو غلط غوندې ده ځکه چې بندگی خو عام تصور یې موږ دا جوړ شوی دی یا موږ ذهن کې چول شوی ده چې بس بندگی خو دغه ادا که نه یاره بس پنځه وخته لمونځ کوي، تکبیر اولا سره کوي، او ذکر اذکار کوي، ورسره نورو نفلونه کوي، ورسره تهجد اختیار کوي، ورسره دا شی اختیار کوي، بس دا بندگی دا که نه نور څه شی دي. نو دلته د بندګۍ چې کوم تشریح رسي هغه اوس شعیب علیه السلام ورته صفایي چې اصل تاسو ته ما دعوت څه ده، یعنی الله خو تاسو منئ. اچھا او دی کې یو هغه کې دا رسي چې دی ته خپل فخر و چې موږ د ابراهیم اولاد سو لکه څرنګه مشرکین مکه ته دا فخر و چې د اسماعیل اولاد نه یو، نو هغه د مدین اولاد نه او د مدین دی هم د ابراهیم علیه السلام بچای و، اسماعیل علیه السلام هم د ابراهیم علیه السلام بچای و. نو دوی دغې وجې نه و چونکې ابراهیم علیه السلام یو عام هغه کې چې و هغه ټولو انسانانو ته تسلیم شده و، نو دې وجې نه هغوی ته هم دا فخر و. لکه نن ابراهیم علیه السلام خو ټول مني، ټول مذاهبو کې د ابراهیم علیه السلام نمارځي، اگر چې لغونې رد و بدل به ورکې وي خو هغوی ابراهیم یو تصور د ابراهیم علیه السلام د هغوی په ذهنونو کې موجود ده. نو دغې بنیاد باندې هغوی ته هم دا فخر و چې موږ بس تعلق ته د ابراهیم علیه السلام مدین بن ابراهیم اولاد یو او موږ به چې څه کوو والله خو منو او بعیده وګوره ذکر اذکار هم کوو دغه وخت باندې چې دی کومې بندګي وه هغه یې کوله، لهذا هغه کوله. خو لیکن ورسره یې کوم کارونه چې کولو شعیب علیه السلام ورته هغه باندې ګوته کېږي دا کارونه مه کوئ. ورته فرمایي ولا تنقصوا المکیال والمیزان، په ناپ کې او په تول کې ګډوډ ما کوئ، دې کې کمی ما کوئ، دې کې ګډوډ ما کوئ. دوی به څه کولو چې ناپ پې کولو نه هغې کې به ډنډي ویله، که تول به کولو هغې کې به ډنډي کوله، تول به خپل شی خرڅولو په هغې کې به ډنډي وایي چې به خرڅلو به به هغې کې ډنډي ویله، یعنې دواړه طرف ته به مال ویلو. نو لہذا شعیب علیه السلام ورته یي چې دا کار مه کوئ، ولا تنقصوا المکیال والمیزان. نو دوی ته خو دا پکار و چې ورته ویلي چې مړه خو بندګي خو کوو، ته عبادت و ځای شی هغه ټیم چې کوم طور طریقه هغه موږ کوو، تا سره به بالکل کوو، سجدې به ولګوو که نه، دې کې څه فرق پرېوځي هېڅ مسله نشته. خو لیکن دا ده چې ته اوس د موږ عام معاشي زندګۍ کې څه ګینګوتې وایي، دا خو د موږ خپله معاشي زندګي ده او موږ خپل قوم کې دا متفقه فیصله کړې ده، یعنې سرداران راګرد شوي دي، پارلیمنټ کې قانون پس شوی ده، د نن دور سره که موږ موازنه کوم دغسې شوي وو. موږ خو دا قانون پس کړی، خپل قوم ترقي غواړو، خپل قوم ته خوشحالي غواړو. نو ته څرنګې موږ ته دا کوې، دا جواب دی ته پکارو بل مخکې ویر کړی هم ده. لہذا دلته شعیب علیه السلام ورته چې اصل خبره خو دغه ده چې تاسو کم ناپ تول پیمانې مقررې کړي دي او ته کم دستور باندې رواني، کم طریقې باندې رواني، دا ټیک نه ده. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول کې کمی مه کوئ، دې کې ګډوډ مه کوئ. انی اراکم بخیر. اچھا دلته ناپ تول ذکر ده،
خو دې سرا الله تعالی دی وعدو هم خبره ده چې کوم یعنی دی انسان تمام معاملات سره اسلام مداخلت کوي کچېرې ته ایمان لري بیا خو ته تمام ادخلوا فی السلم کافه مجبار بریا وکړ نو دا څه نه ده چې د میکیال او د میزان خبره ده د ناپ او د تول خبره ده او د ودو نشته واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان یعنی الله تعالی چې کومې دایرې میزان مقرر کړي دي هغې کې ګډوډ مه کوه دا دې کې ټول رسي انی اراکم بخیر یعنی که تاسو د ما دا خبره ومنله زه تاسو په حق کې ډېر د خیر ګورم یعنی بهتري ګورم او کومې بهتري باندې چې تاسو نن قایمي دا به قایم او دایمه شي دا به شي داسې تاسو به سرو ټیک کوي معاملات ټیک کوي و انی اخافو کچېرې بیا تاسو ما خبره نه منئ و انی اخافو علیکم زه د تاسو باب کې ډېر ډر در سره خوف ته ډرېږم عذاب یوم محیط یو داسې ریزي عذاب چې هغې کې به تاسو ټول ګیرې کې رسئ یو به نه بچ کېږي و یا قوم ای د ما د قوم خلکو اوس بیا ورته ای د ما د قوم خلکو اوف المکیال ناپ چې دغه پوره کوي والمیزان او میزان هم پوره کوي بالقسط پوره انصاف سره انصاف کې دا ده چې بعضې معاملې دا وي دلته بالقسط چې لفظ هغې باندې ځان پوهیونه ده چې ما یو شی ورکوم او هغه شی په طول کې خو برابر ورکوم خو د هغې کوالټي صحیح نه ده طول کې خو مو برابره ورکه نام کې به هم برابره ورکه هغې کوالټي ځکه مختلف احادیثونه چې کومه خبره راځي هغه دا ده چې ته کوم شی ورکوې نو که چیرې هغې کې ګډوډ وي هغه خراب وي نو بیا هغه چې خریدار دغه ته وشی چې دا شی ورکې خراب ته وزن کې پوره در کوم په دغه نرخ یې در کوم خو خیر وی ګوره چې تا کې د شي نظیر پې نه وي لګېدلی نو دا ټیک نه ده نو داسې ډېر واقعات رسي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل بازار مدینه بازار چې و هغه کې به مقرر و او ګرځېدو به دا یوه ځلي داسې هغه ته هغه چې دا څه شی د غنم خو لمده دي پاسه نه وچ دي خیال کوه چې دا خرڅوي نو هغه ته چا څوک خلي هغه ته وایي چې دا لوی چې د وزن د لمده خو به وزن زیات شي نو لہذا فرمایي چې ای د ما د قوم خلکو میزان ناپ تول بالقسط پورا انصاف سره برابر کوي ولا تبخسوا الناس او د خلکو ګټه ما کوي خلکو ته نقصان ما ور کوي خساره ما ور کوي اشیاءهم د هغې په شیونو کې خستنې کې هم او خرڅونې کې هم ولا تعثوا فی الارض مفسدین او ځمکې کې فساد مه پیدا کوئ دې مطلب دا شو دا په سوره اعراف کې هم دا خبره تیره شوې ده او غزه کې ډېر ششتان دا سره ده ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها دا سوره اعراف کې تیره ده دا خبره چې د ځمکې اصلاح شوې ده او ځمکې کې یو نظام قایم ده ناپ تول ټولې دایرې د انسانی زندگی تمام طور طریقې معاملات و بره کې دین اسلام تمام هدایات موجود دي او ځمکې کې خلک په هغې باندې قایم و دایم دي نو تاسو هغې اصلاح د بعد ګډوډ ما کوئ دا هغه خبره ده چې دلته هم کوي ورته چې تاسو هغې کې ګډوډ ما کوئ ولا تعثوا فی الارض مفسدین ځمکې کې فساد مه کوئ یعنی دین اسلام نه هټ کرکې چې معاشره انسان قومونه بل طور طریقہ اختیاري دی مطلب دا شو چې ځمکې کې فساد پیلو کوي همدغه فساد ده چې نن موږ د هغې په ضد کیو چېرته کې د موږ رونو مسلمانانو وینه بې طریقه تلیږي یعنی چې ګورې یې چې 15 مړه شو 12 مړه شو دمره مړه شو که به هغې نه بچ شي بیا طوفانونه پرې راشي که به هغې نه بچ شي بیا خودکشیو ته لاړ شي ځکه چې خودکشی کوي پرون بل ځای چا خودکشي کړې ده اگر چې ښځه وه او هغې ټوپ کړی بچیو سره او چا پولیس والا الله دې هغه ته اجر وکړي هغه پرې ټوپ چول هغې ځای کې چې کوم ډیوټۍ وله هغه بچ کړي دي او بچ کړي خو لیکن څه شي نه چې پته ولګېده چې بھائی خوراک را سره نشته څه شی وخورو دا هغه فساد ده چې موږ په دې ټیم کې ټول قوم په دې کې مسلط ویلي چې دین اسلام نظام نه موږ هټ کیو دی موږ نه مو د هغه نظام ته توجه شته نه مو د هغه نظام ته پر جدوجهد شته نه مو د هغه نظام د پر خپل صلاحیتونه قربانو موږ ته چې ډوګډوګای څوک ورته وایي هغه پسې ټول قوم روانو چې بس دا به که خیر موږ ته داسې وکړل کې نه هغه وکړو نه د هغه نسل کوي نه د هغه اولاد کوي بیا هم قوم لګیا ده
قوم لګیا د هغو پسې ده ولا تعثوا فی الارض مفسدین ځمکې کې فساد مه پیلو کوئ بقیت الله خیر بس تاسو